الرحیم منیت المصلی سبق نمبر انم کې مخته مو آداب دی او د سخایو مزید آداب دی. یو ادب دا وخل چې ګوره والادب ان یغسله حتى ينقيه چې مخرج یعنی استنجا چې کله سړی کې مخرج دی خصفا کې ولیس فی عدد مسنون شمیر پکې نشه چې درې کاڼي استعمال کوي یا دوا یا څلور خو بهتر ټاک دی حدیث کې راغلی 5 3 وغیره. وکذا په الاستنجا هم د شته استنجا کې څه عدد او شمیر نه دی سنت بالاحجار پکانو سره چې ته پکې خامخا درې کاڼي راوالې یمسحو بس مسخه کې صفا دي کې اصلی حتی ینقیه صفا دي کې او بل چې و یمسح موضع الاستنجا استنجا ځای دی وچ کې بالخرقه په کاپړې سره تولیا وغیره سره بعد الغسل د وینځل نه ورسته قبل یقوم چې پاتې پسې دونه مخکې دي شو کې باتروم کې د ځان ته استعمال کې دغه شیان دا خوی په کاپړو مپړو به نه بهیږي. وان لم تكن مو حرقه یجففه کبه د سره څه ټوکړه موکړه او چتړه نه او سره رنجا نو یجففه بيده اليسرى په غس لا سره دی وچ کی منظور سره دی وبت نه راونه چواړي. و ايستر عورته بل چې عورت تی پټ وستی اینه فرغه چې کله استنجا نه فارغ شي بدی عورت فورن پټ کی چې رمند نه وي. او بل مستحب طریقه دا د ادب دی چې و يتولى في امر الوضوء بنفسه او د سول د ټول کاروبار دی په خپل وکي د سیما کوي چې بل چاته کې د کوم تصرف کوي د کوم لسونو ته وبچي خوري ته پازي ته او مخ وینځي د ټول دی په خپل وکي ولا امر غیر بل چاته دی مې حضرت لسونو زخبیر ته وینځه د کی دا په خپل کې عبادت دی قولی علیه السلام پیغمبر علیه السلام حدیث ته چې انا لا استعين على طاعه الله تعالی چې زه د الله په اطاعت کې چا نه مدد نه اخلم الا بالضرورت چې ضرورت وي. بل پکې ادب دی چې و یجلس چې کله او دس کې کیدینی مستقبل القبله قبلی طرف ته دی کینی او دس کې عند غسل سائر الاعضاء چې ټول اندامونه وینځي نه قبلی ته دی بل طرف ته مخ ما کوي. او بل دا چې و یکون جلوسه او دې د کې نستلی په داسې ځای په کار دی علی مکان مرتفع جیک ځای وي چې هغې ځای نه اوبه تلیږي دې ته نه ورسرې کېږي معنا جګ ځای وي ښه وي لاندې ته نه اوبه بهیږي دې طرف ته نه چې ټیټ کښېني. او بل دا چې والا یتکلم فی اثناء الوضوء فی اثناء الوضوء او د څه په منځ کې د خبرې مه کوي بکلام دنیا خبرې ها د دین خبرې خیل شي چې مسله تپوس کو وغیره. او بل څه ده و يتشهد تشهد کلمه یل شهادت کلمه عند غسل كل عضو د هر عضو په وینځل ټیم کې و يدعو بما جاء في الاثار او هغه دواګانی غختل شي چې په احادیثو کې راغلي دي په اثر منه په احادیثو کې.